په خوښه باندې واده کول د مفتي سلمان اصغر صاحب دا بیان یو جینۍ مې خوښه ده، د هغې سره حلال نکاح کول غواړم. ما خپل کور والو ته مې ویلي دي چې دې سره زه حلال نکاح کوم، ځکه چې هغې ته ما قسم خوړلی چې زه به تا سره نکاح کوم. اوس تاسو ما ته ووایئ چې زه څه وکړم؟ دا خو ډېره خبره ده، بس نکاح ورسره وکړئ، غوسه نشته. که دا وس دې کېږي چېرته طاقت لري بلکل دویمه نکاح وکړه، درېیمه وکړه، څلورمه وکړه، دې کې څه قباحت نشته. زرغون علیه السلام مفتی صاحب زما سوال دا دی چې حضرت عمر رضی الله عنه سیریز دا شان د حضرت یوسف علیه السلام سیریز کتل ګناه ده او که نه؟ خیر زه ګورم دا نه وایم چې حضرت عمر دی یا یوسف علیه السلام دی، خو هغې سره چې کوم واقع شوي دي دا کتی شم که نه. د علما کرامو فتوا په دې باندې ده چې دا د انبیاء کرام او د صحابه کرامو ګستاخي ده او داسې قسمه فلمونه او داسې ډرامې چې هغې کې صحابه کرامو د هغې تصویران یا د انبیاء کرامو تصویران دا ناروا او حرام دي، ځان وساتئ. دا په دې بنیاد باندې وایي چې یاره یو خو په دې کې تصویر دی او تصویر خو یو حرام او ناروا څیز دی، او بیا د انبیاء کرامو او دغې خلکو د هغې تصویران هغه خو بیا ډېر قابل مذمت دي چې سړی هغه شان تصویران جوړوي. څومره شرکیات چې دې نه مخکې جوړ شوي دي هغه هم په دې بنیاد جوړ شوي. خلکو دغې مقدسه چې کوم خلک وو پاک خلک وو دې تصویران به جوړولو، بیا به د هغې عبادتونه چې نسل یې راغی د هغې عبادتونه یې شروع کړل. د هغې د وجې دا کېدای شي د سد الذرائع د وجې وي، یو دا چې تصویر دی پکې، تصویر حرام کار دی دې د وجې، بیا د انبیاء کرامو دغه ګستاخي پکې راځي. درېیمه یو خبره پکې دا چې دا سد الذریعه ده. سد الذریعه دا مطلب چې یو ګناه اگر رواني کېدای شي ممکن یې چې بیا تر وروسته نقصان جوړ شي، نو د هغې په بنیاد باندې داسې کوي. نور که زه خپله مسله او خپل داسې زما خپله رایه ووایم نو هغه په دې کې دا دی چې داسې قسمه څیزونه کتل په هغې کې به ای به ګناه به وي په خپل ځای باندې، خو کتل به ډېر زیات نقصاني نه وي. ولې انسان چې هغه د انډیا فلمونه ګوري او د بالیوډ او د هالیوډ فلمونه ګوري، د هغې نه ښه دا چې د خپل تاریخ نه په دې انداز کې خبر شي، او دا ورته ویل بیا ضروري دي چې دا کار دا ټیک نه دی، جایز نه دی، او صرف د دې لپاره سبق ترې واخیستلی شي. او بل په دې کې یو لویه فایده خصوصا د علما کرامو دپاره دا ده، که هغوی دا څیز وګوري چېرته ناروا به ناروا وي په خپل ځای باندې، خو د علما کرامو دپاره دا فایده چې د یوسف علیه السلام کوم سیریز دی هغه وګوري او بیا سورې یوسف وایي هغه له هغه مزه ورکوي چې هغه د هغې نه علاوه هغه ته هغه مزه هغه نه محسوسېږي او نه هغه شانتې پوره پوهېږي په هغې باندې. نور صحیح طریقه دین اسلام دا ده چې بس موږ ته خپل تاریخ په قرآن کې په حدیث کې او اسلامي تاریخ کې هغه محفوظ دی، نو هغې طرف ته توجه پکار دي، سنو طرف ته توجه هغه نه ده پکار. حمزه وایي مفتي صاحب السلام علیکم، کاپي رایټ کنټینټ چې اپلوډ کړي لکه چې د بل چا اکاونټ نه ویډیو راوالي او کاپي رایټ نه بچ کړي، کاپي رایټ نه یې بچ کړي او اپلوډ یې کړي او پیسې پرې ګټي، دا صحیح دی که نه؟ که د هغه نه اجازت اخیستی هغه شرایط مقرر کړي بیا ټیک کاږي ناروا دي، د چا کنټینټ په نه استعمالوي خط بلا اجازه. السلام علیکم مفتي صاحب، زه په سعودي عربیه کې یم، ما له دلته عربیان فری ویزه راکوي او هغه زه بیا په 2 لک روپۍ تقریبا خرڅوم، نو آیا دا حرام دي که حلال؟ حلال دي، جایز دي، هېڅ نقصان پکې نشته. تا به سره دا هم لیکلي